طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النمل إنك لا تسمع الموتى پدی آیات کریمه کی الہ العالمین د مشرکانو مثال ورکی د منو سره چې دی پشانت د منو دی ستا دعوت نه قبلیا پشانت د کڼو دی ستا دعوت ناوري رب کریم فرمائی انک یقینا تچ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسمعو نشی اوروله الموت منو لرا یعنی دی کافرانو لرا دا پشان تدمنو دی ولا تسمعو نشی اورولیتا الصم کانو لرا الدعاء بلنا دلت نفی دا اسما دا اسما خالق کئی قوت اغدر تدر کڑے نفی دا سیمان دا ولا تسمعو نشی اورولیتا الصم کانو لرا کافرانو تا چی پشان تدر کنو دی اذا پاغا وقت کی ولو چو گرزیگی دا مدبرین شاکون کی دا حقنا دیتا بیابست نشیاور ولی وما انت نیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهاد العمی ہدایت کون کی العمی راندو لرا هغا چالرا چی دا زرسترگی راندیوی عن ضلالتهم دا وجد گمراہ دا دینا تا دیتا ہدایت نشی کولی ان تسمعو اے ما تسمعو نشی اورولیتو الا مگر اورولیشی من هغا چالرا یؤمنو چی ایمان لری بی آیاتنا پایتنو زمون باندی یعنی دا غزلت دا خبر کزیگی بیا باقی ایمان الہ العالمین اچید دی پزلونو کی فهم پزدی چی دی بیا مسلمون غاڑی خودون کی دعوت ستالرا وَإِذَا وَرْكَلَ وَقَعَ دلت وقع پمانا دا وجابا وجبا چه واجب شی القول فیصل یعنی العذاب عذاب واجب شی علیہم پر کافرانو باندے رب کریم فرمایا اخرجنا وباسو بیامونگا لهم دیلا دابتن یو زناورا دا صفا و دا مروہ میں نبراوزی دا دابتن من الارض یو زناور دزمکینا تکلمهم چه خبری بکی دی سرا مقاتل سے وی تکلمهم بالعربیت خبری بکی پعربی زبان کی فتقولو پس وی بدا دابا دا زناور دیتا ان الناس یقینا دا خلق چی دی کانو دی بی آیاتنا پایتنو زمون باندے لا یقینون یقین بینک ولو ابن عمر سے وی حین لا یؤمر بمعروف ولا ینہا عن منکر پاغ وقت کی بدا دا بوزی چی امر بالمعروف نشی کولے او نهی عن المنکر هم نشی کولے دا قیامت دا علاماتنا یولوی علامه دا دی بارا کی مختلف اقوال دی مختلف کیفیات ذکر دی خو امام ابن کثیر رحمه اللہ وی دا قابل اعتماد ندی بس مونگ با دمر یقین کو چکم آیات کرا غلی دی او حدیثونکم ثابت دی دا یو عجیب زناور بوی نظمکی نبر آوزی دا صفا و دا مروہ میدنا دا طول دنیا کی بگرزی کافر و مومن پیجنی دی سر با خبری کیا تکلمهم خبری بکی ان الناس پدی خبر باندی ان الناس یقینا دا خلق کانو دی بی آیاتنا پایتنو بزمون باندی لا یقینونا یقینی نکولو ویوم من اذکر یوم یاد کا ورزا نحشر من نجمع چراجم بکڑمونگا من کل امت دهر یو امتنا فوجا من جماعت یو جماعت مشران دری ممن دارا چانا یکذبو چی نسبت دروغو بیکولو بی آیاتنا پایتنو زمون باندے فهم پس دی چی دی یوزعون من یحبسون بندول بشی دی دا سین قط با قط با یو بل پسی جمع کریشی بیا با دا سی قطار برابر شی جہنم تبے غزار کی حتی تردی چی دا جاو کل چی راغون شی دا طول راشی یعنی راغون شی حشرگاہ میدان تا قال الله ویب اللہ تبارک و تعالی دیتا دی مشرانو تا اکذبتم آیا نسبت دا درو کڑو تاسو بی آیاتی پایاتونو زما باندے
یا قرآن کریم آیاتونو باندې یا په معجزاتو باندې ولم تحیطوا او احاطه نو کړی تاسو حال دا احاطه نو کړی تاسو بها پدی باندې علما د جهت د علمنا ان علم مو پنو راغله ان ولم تعرفوها حق معرفتها تاسو نه پیجندل دی آیاتونو دی معجزاتو له په حق پیجندل سره اما ذاکنا سشو کنتم چې وای تاسو تعملون عمل مکولو کوم کار مکولو چې پدې کې فکر نکولو ووقع رب کریم فرمای ووقع ثابت بشي القول فیصله واجب بشي فیصله په عذاب سره علیهم پدې باندې بما بای سببیه په سبب د ظلم من اشرکو چې دي شرکونه کوله فهم پس دي چې دي په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت لا ينطقون غږیږي بنا قدرت بنلري چې غږیږي خبرې وکي خاموش به ولالوي رب کریم فرمای اولم يروا ایا نګوري دا کفار مکه یا عام مشرکان دیتا ان یقینا من جعلنا غرزول من ای خلقنا پیدا کړی من الليل شپې لرا یعنی تیارا لیسکنو د پرا چې آرام وکړي فيه پدش پکې والنهار ورځ مو پیدا کړی د مبصرتن روخانه لدن کې د پرا چې روزي وګټي دی پدې ورځ کې ان فی ذلک یقینا پدش پورس کې لآیه خامخ دلائل دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی چا د پاره لقوم د پاره د قوم یؤمنون چې ایمان لري ويوم پاورز باندې ينفخو چې پوکړش په الصور پشپېلې کې دا جمهور علما وایي چې شپېلې دو دي اوله او دویم شپېلې منس کې با سلوخ کالوي دو شپېلې دي جمهور علما وایي ويوم پاورز باندې ينفخو چې پوکړش په الصور پشپېلې کې ففزع من فخافا پس یریږي با د هیبت د الهنا پریشان بشي من هغه سوق فی السماوات چې پاسمانونو کې دي ومن هغه سوق فی الارض چې پزمکه کې دي الا مگر نه به پریشان کیږي من هغه سوق شاء الله چې اراده کړی الله تبارک وتعالى چې ملائکه مقرب دي شهیدان دي وکل هر یو د دین اسمانونو ولا اهل دزمکو اتوه راضی بدی الله تبارک وتعالى ته بعد الموت رست د مرګ نه چې کله ژوند شي راضی بدی الله تبارک وتعالى ته داخرین من عاجزی کونکي وتر الجبال تبغور دي غرون لرا په دغه ورځ باندې تحسبها گمان بکیت دا غرون چې دي جامدتن قائمتن ولار دي په ځخ خپل باندې جامدتن قائمتن ولار دي په ځخ خپل باندې وهي او حال دار دا غرونه چې دي تمر معنا تسير روان بوي مر السحاب کمر السحاب پشانت دروانې دو دورېزي داسې برواني صنع الله يفعل ذلك بقدرته كيد الله تبارك وتعالى فقدرت خپل باندې او لوی قدرت چې ده الذي دا الله غزاد اتقن چې محکم کړي مضبوط کړي كل شيء هر یو شی لري كل ما خلق هغه شی چې پیدا کړي الله تبارک وتعالى انه یقینا د الله تبارک وتعالى خبير خبردار ذات ده بما پاغه سبانه تفعلون چې کوي تاسو من هغه سوجا چې راتلو کې بالحسنه پنیکه باندې فله پزده پارا خیر غرد منها داغینا بعشر امثالها لس چند یو په لس ورکی الله تبارک وتعالى بل ذکر دی وهم دا چې دا سوق چې نیکی کوي من فزع د خوف د يرنا یوم اذن په د ورځ باندې پورز د قیامت کې د يرنا با امنون پامن کی وي ومن هر سوق جا چراتلو کې بالسیئات بالشرک په شرک باندې فكبت پس نسکور بکړش الټه بکړش فكبت پس نسکور بکړشي وجوههم مخونه دري فی النار پور کې وتقول لهم خزنه جهنم وای بدر د جهنم پیردار پرشتہ هل تجزونا ما تجزونا ویل بشدی ته ما تجزونا جزا نشي در کولې تاسو ته الا مگر جزا در کولې شي ما دا غسا کنتم چې وای تاسو تعملون کوم عمل کولو په دنیا کې شرک مو کولو دا غي جزا ده قل لهم اوایت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا دی کافرانو ته انما یقینا خبر دادا امرتو امر کړی شوی دی ما ته په دې خبره باندې ان اعبد دا چې د عبادت وکړم
رب هذه البلدة رب دغی خاریه چی مکه معظمه ده الذي دا غزات دا هغه رب دې حرمها جعلها حرما چې ګرځولې الله تبارک وتعالى دې خاري لرا حرما حرم یعنی عزت من کړي دلرا زکه چې دای حرام کړي جنگي حرام کړي پدې کې شنول د غیا شو بیزتی کوله دا وله دې الله تبارک وتعالى كل شيء لرا وله دې الله تبارک وتعالى لرا كل شيء هر یو شی یعنی خلقنا د په اختیار کې دي ورته وایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته امر کړی شوی دی ماته ان اكون دا چې زشم من المسلمین د مسلمانانو نه ورته وایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی شوی دی ماته په دې باندې ان اتلو القرآن دا چې ولولم ز قرآن کریم لرا فمن تسهر سوک اهتدا چې هدایت قبول کړو یعنی په هدایت باندې شو هدایت قبول کو فإنما پس یقینا خبر ادا یهتدی د هدایت مونږه یعنی هدایت قبل دی لنفسه د پاره د نفس پر ثواب نفس پر لره دی ومن هر سوک ضل چې گمراه شو بیلاری شو فقل پس تورتو انما یقینا خبر ادا انا ذچ من المنذرین د ير ورکونکو پیغمبرانو نیم بس ما ته استوان نشتا ما باندې رسول دی بس حساب کتاب با الله تاسو سره کیا وقل ورتو الحمد لله طول سنا او صفت چې خاص لله خاص الله لره سيريكم زره چې وبخایم ز تاسو ته آیاته دلائل د قدرت الله تبارک وتعالى د الله قدرت بزتاست تو خایم دلائل د قدرت فتعرفونها پس او پیجنې تاسو غیلرا وما ربك ندي رفستاسو بغافلنا خبره عما دا سنتعملون چې سکویا هر څه چې کوي دا غین رب خبر